مبارک شه خان لا د ټول خاندان مبارک شه د ټول د پښتنو د سیمې چې څومره زموږ وروڼه او خویندې دلته اوسېږي ټولو ته د اختر مبارکي. شرفو خان لوډ شیډینګ وزیر اعظم اعلان کړو چې یاره لوډ شیډینګ به نه کیږي خو بیګا جي ټوله شپه بجلی نه سهار بجلی نه څه به وایي؟ خانه د حکومت په اعلاناتو باندې خو څوک په دې دغه کې چې یاره په دې اعلاناتو سره به فرق وځي. د دوی اعلاناتو کې هغه نشته، څه طاقت نشته، څه زور نشته او لوډ شیډینګ دوی نشي کنټرول کولی. همداسې به وي او اوس خو کله پکې IMF یاد کړي چې هغوی دا وایي او فلانې دې یاد کړي خو زما خیال نه دی چې لوډ شیډینګ ختم کړي. نن نه 10 کاله پس هم که ګورم دا صورتحال به وي د لوډ شیډینګ او خاص کر په دې اختر کې به دوی پیکیج ورکوو دلته هغه پیکیج هم نشته. نو دلته د دې صوبایي حکومت هم هغه چیف منسټر خو دوی اعلان وکړ خو دا ونه شو نو زه به دا وکړم او بجلی بټن ما سره د هغې زه به هغه قبضه کړم په هغې باندې هېڅ هم نه شو او همدا سلسله همدغه شانتې به جاري نو مونږ خو په دې حیران پریشانه یو اواز مو اوچته وو پرونه مو چا څه خلکو موټروې بند کړې وه او په 3 غنټې اوس فرق پرې نه وته نو کوم رام چې بجلی د وولټیج دومره دی چې هغه کم دی چې هغې باندې څه کېږي نه او دې اختر کې خو قرباني د خلکو سره غوښې هغه چې فرج کار نه کوي او بجلی نه نو ټول هر څه خرابېږي ټاکېږي. دا کوم بجټ شو دی چې په دې باندې بجټ ټیکسونه پکې ټول ټیکسونه دي نو هغه ملازمین دی چې کوم هغه هغوی داسې دوکه وکړه هغوی لاړل ته درنم ورکړه او هغوی چې 25% تاسو ته هغه کړ په 25% په بیسک کې هغې باندې ورکړو دا ټول چې سمه د دوی ټول تنخواه وه په هغې باندې هغه ولګوله دا انکم ټیکس ولګو پې نو هغوی ته څه پاتې نه شو. نو زما خیال نه دی چې په دې طریقې سره د عوام وروسته د بېسه کېږي او وزیر اعظم هغه یو غنټه تقریر وکړو خو څه کړي چې څو پورې د عوامو د مهنګۍ همدغه شي او مهنګۍ ختم نه شي دوی خو دروغ وایي دا دوی مارد غلط ورکړي چې مهنګۍ دومره لاندې راغله هر یو سړی اوس هم پریشانه دی د لوډ شیډینګ نه هم پریشانه دی مهنګۍ نه هم پریشانه دی بېروزګارۍ نه پریشانه دی دا پاکستان کې بس دی کې اوس سړی څه ویلی شي هېڅ ماته څه رڼا فلحال نه ښکاري. نن سبا چې څو پورې سیاسي استحکام نه څنګه به معیشت مخکې لاړ شي. دلته دهشتګردۍ ده هغه لهر بیا تېز شوی دی هغې سره مو حالات خرابېږي بهر نه څوک سرمایه کاري نه کوي نو څه وایم چې اوس په دې کې هغه دوی اوس ته بل IMF انتظار کوي چې هغې لپاره ټیکسونه ورکول چې هغه موږ ته میلاو شي نو د یو IMF نه بل IMF پورې به مزدا صورتحال وي. نو زما خیال نه چې څو پورې دوی صحیح معنو کې دا ټول سیاسي پارټۍ یو نشي او دا سیاسي د عدم استحکام ختم شي او وایي چې یاره دا ملک مونږ هغه کوو په صحیح سمت کې روانو نو کېدای شي حالات جوړ شي خو دا یو پارټي یو څه وایي بل څه وایي نو دې سره حالات نه ټیکېږي. شرفو خان څنګه چې دی وزیر اعلی خبرې وکړې چې دا اعلانات کوي یو داسې اعلانات داسې چیغې سورې وکړي چې انتظامیه هم ورسره په لار نه ده خو چې دلته بیا د پنجاب کارکردګي ګورو دلته کې زموږ د پښتونخوا دې کارکردګۍ ته په کوم نظر ګورئ عوامو ته کارکردګي هر ځای کې خرابه ده دلته خو ډېره خرابه ده دلته خو دا 11 کال دی او صرف په نارو باندې هوها باندې اوس هم چې څه لږ ډېر هغه شي نه بس د عمران خان لپاره جلوسونه روزي او وایي چې بس دا دی هغه دی هغه روباسو دا بد نه دی وایي او نور هېڅ هغه نشته. هلته پنجاب هم دغه صورتحال دی صرف هغه ټي وي باندې هغه ډله کې راشي نور څه شته نه په ټول ملک کې څو پورې چې د ملک ټول معیشت او صحیح سمت کې نه روان نو څنګه به دا ملک هغه شي او صوبې خو دې په هغې کې چې وفات ته مو راته څه میلاو شي
وفاق سره په خپله سنې دوی له به څه ورکړي. شیرپوخان چارسدي ته به راشو 11 کاله یو ناغه راله، اوس هم ستاسو د ګیس په منصوبو باندې اکثریت دغه خلک ابتداګانې کوي ګیس ته موږ ولګوم، دغه پیپونه چې کوم دي ځای په ځای پراته دي، نو دا دومره ترقیاتي کارونه به څومره به شي وځي او دې وخت دا کومه ناغه چې راله دا زموږ 400 ډېره وروسته لاړه 11 وروسته لاړه. اوس هغه میډیکل کالج چې و هغه بند کړو، هغه د هغې لپاره سخت کال پروس کال زما په 2 لک روپۍ کې سخت کال پیسې هم نه یې ښې، نو هغه بند شو. زما په خیال په دې چې تاسو وګورئ د غنمو کې چې دا کوم هغه وشو دا لوټ مارو شو اربونه روپۍ دې خلکو جوړه کړې او دا کله یو سوی کله بل سوی. زما په خیال دا ملک همداسې په لوټ مار باندې د دې پرسان حال په نه دی او 400 خو وروسته پاتې کېږي، وروسته پاتې کوم کارونه چې په نیم ګړي پاتې وو هماغه شانتې پاتې دي او دوی سره خو شته نه او کوي مو هغه پیسې مونږ ته پته لګي چې څنګه لګي. زما په خیال دې ځله خو ووټ د هوا ووټ بس واغشتې شو او اوس هغه بیماران نه ښکاري نه هغه وزیران چېرته مخامخ راځي او صرف دا وزیر اعلی هغه بیانات راځي او یا جلسې کوي چې بس زه به دا وکړم او زه به دا وکړم، بس نور څه نشته. د پښتونخوا چې تاسو ته نظر دی دلته کې چې تاسو کوم وزیر اعلی توب یا انټرنل منسټري په هغې کې چې پښتونخوا کې یعنې د چترال غرونو ته بجلي ختل، د ملکن غرونو ته بجلي ختل، پرون چې زه په 2 سرو کې یو ځای کې ناست وم او یو بابا را باندې ماسته وخوړلی وي، دا ماسته باندې ځکه خورم چې د شیرپوخان د کلي او هیمالی په دې پټو کې دا ستنې راوستې دا بجلي راوستې ده. د خبرې مقصد مې دا دی چې اسټیبلیشمنټ کردار ته څنګه ګوره چې 11 کاله دا صوبه په کومه دغه باندې کېښودله. زه نیم خبر چې دې ځله بیا دوی له ولې دا تحفه ورکوله، 2 ځله خو مخکې ورکړه، دې ځله بیا صرف هغې لپاره چې توازن یې برابر او چې نور ځایونو کې نورو پاټولی ورکړه دلته دا ورکړه، نو دا خو اوس په صوبې سره ظلم دی. دا درېیم ځل شو چې دا تحریک انصاف حکومت په دې باندې هغه دی چې ته ښه کار یې کړی موږ به یې تعریف کړو خو موږ ته څه ښکاري نه او نه د په دې دا بد رد باندې د صوبې نه د مرکز نه ورته څه میلاویدلی شي، څو پورې چې څه په څه اعداد و شمار سره څه هغې سره خبرې وکړي، دلایلو سره خبرې وکړي، نو کېدای شي ورته څه میلاو شي. دې خو اوس پورې چیف سیکرټري خپل بدل نه کړ او وایي چې زه به دا وکړم، نو زما په خیال دا صورتحال ګمبیر دی او دا به وروسته ده دې کې به اضافه کېږي او د بجټ اثرات چې راشي د 30 جون نه پس نو بیا به د خلکو نه نور داسې هغه به وځي، زور به ورته وځي چې دا برداشت کېدی نه شي. بل چې دلته وایي چې دلته دانلي نه ده شوې، دلته دانلي شوې ده، اوس د عام مافیا اعلان وکړو بیروکراټو لپاره، دې ته په کوم نظر ګورئ؟ نو دانلي اوس دې خو به هر څه وایي، ګوره دانلي خو په دې هغه سلسله داسې شروع کړې وه او یو خو دوی ته داسې دومره همدردي ورکړه په دې هغې سره ده درې هغې کې چې سزا ورته وکړه هغې سره دومره همدردي ورته میلاو شوه او ورسره غوښتم دا چې دې صوبې کې دوی ته هغه میلاو شي. نو موږ خو حیران پریشان نه یو چې د پښتون قوم سره دا څه ظلم کوي او ورسره چې دا کوم هغه کېږي دا دهشتګردۍ هغه کېږي او صرف مذمت بیان ورکوي، نور څه نشته، نه څه یک مطلب نشته د هغې لپاره چې دا به څنګه کنټرول کېږي.